السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو تعزیل د نوښار تاثیر په جهانګیره کې چې د اختر په ورځ د درې ماشومان بې دردۍ سره مړه شوي وو. د دغه ماشومانو عزتمنو اصلي قاتل خپل پلار وختلو. راځئ مینوال دغه پلار پولیسو ګرفتار کړی چې اخر د ولې خپل بچي قتل کول. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در عزتمنو ورځ ته ورځ دغه شانتې بې ګناه قتلونه کېږي چې د اختر په لومړنۍ ورځ باندې عزتمنو بلال، مدثر او فجر عزتمنو دا خپل پلار یعنې نیل ته غورځولی وو چې مینوال د هغې بیا اطلاع راغله چې دغه درې واړه ماشومان د نیکه راتلل او په لار کې عزتمنو یعنې د جهانګیري په سټیشن په روډ کې عزتمنو ټینکۍ وه یعنې یا لښتې یا ټینکۍ وه، هغې ته درې واړه غورځېدلي دي او پرپک یې شروع کړي دي او مړه شوي دي. چې کله عزتمنو پولیس تللي دي ځایونه یې کتلي دي نو پولیس پرې شکي شوي دي چې په دې ځای کې څنګه درې واړه ماشومان مړه شول، یعنې یو به مړ شوی وی، دویم به مړ شوی وی، دی بل به چغې شروع کړې وې. نو دا ځای خو د مرګ نه و. مینوال په دې کې وله بیا پلار وله اوچت کو او چې پلار یې ولې اوچت کو هغه ته یې وخل ټکول ورکړ. هغې نه بعد بیا عزتمنو پلار یې ټول حقیقت بیان کو، ویې ویله چې دا ټول کار ما کړی دی، د دغې د وجې نه چې نور ما یعنې ساتلی نه شول. مینوال الله تعالی دې نور مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. خو مینوال دغه پلار دې ولې پانسي کړي، ماپ دې ولې نه کړي، ښه غټه سزا دې ولې ورکړي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.